زموږ ستاسو معاشره رواجو خرابه کړه. که دغه رواجونه موږ په هر شي کې کول زموږ دنیا او آخرت به تباه کړي. تاسو ته معلومیږي کله چې هلک غټ سي بلوغ ته ورسېږي یا نجلۍ غټه سي بلوغ ته ورسېږي د هغه مطابق رشته هم راسي مرکه هم ورته وسي کور یې برابر وي د هغوی خلکو نسب برابر وي د هغوی خلکو اخلاق برابر وي د هلک سره یې کفو برابر وي نو خبره کړه. په دې کې بیا د ښځو لانجې کول چې دا رقم دی یا کور کې داسې نه و پلانکی شی نه و پلانکی شی دغه شان چې موږ کوو زموږ ستاسو معاشره به مخ پر تباهي ځي. بیا نو کله چې زوی یا لور ناوړه عمل وکړي یا د نامحرم سره اړیکې وساتي او بیا د غیرت هم کوي دا لارو خو ما ورته خلاص کړه. دا د ځوانۍ وخت دی دا د مینې او د محبت وخت دی دا د محبت د زده کړې وخت دی. دغه دواړه طرفه چې کوم دی په دا وخت کې انتهایي زیات مینه محبت سره کوي هغه تا ټول په فراق تېر کړي هغه دې په کور کې په وحدت ورباندې تېر کړي. بیا چې کله دغه هم دېرش کلن ته ورسېږي او هغه هلک هم دېرش کلن ته ورسېږي بیا واده کوي نو بیا به چېرته د دې په مابینځ کې اتفاق چېرته به بیا دې په مابینځ کې د نکاح متعلق حقوق بحال وي نه به هله کېږي. دا زمانه د بلوغ نه وروسته دا د مینې زمانه ده. اسلام او قرآن د انسان دپاره د حرامو څخه د زنا څخه د بچاوېدو دپاره حلاله نکاح مشروع کړې ده. د حلاله نکاح دپاره بلوغ شرط دی چې بلوغ سو بلوغ ته ورسېدی بالغ سو فورا د نکاح په بندوبست پسې څه کنه. بیا په دې کې دا لانجې کول چې دا نجلۍ دا رقم و یا دا کور دا رقم و خواښ دی دا رقم و خسر دا رقم و یا هغه په دې وجه نه سپارښت دا پالتو کیسه دا وجه دا ده چې بیا موږ را تاسو د دې معاشرې د خرابېدو لوی سبب ما او تا جوړېږو د ځوانانو او د پیغلانو د خرابېدو لوی سبب ما او تا یو کړ ځکه موږ تاسو نکاح سخت دی د رواج په خاطر هغه کور مسکینان دي سرای خپل نو پلانکی نو پلانکی نو ته څه خبره که دا ستا لور هلته ورله الله پاک جل جلاله د دې په وجه پر هغوی باندې رحم راوست وسعتو پراخي راوستل کړ یا غټ کور وي خانداني کور وي د پیسو والا کور وي لکه ستا لور چې کله ورله یو دم پر هغوی باندې مسکنې ته راغلي بیا به ته څه کوې دا شان ته نه کوه مخکې د توحید څلور شان ته کتل پکار دی چې په هغه کې دینداري ده شکل او صورت دی نسب دی مال دی بس چې کله یې د دغه هلک مطابق کفو برابر شول یا د انجلۍ مطابق رشته درته راغله مرکه درته راغله ورکړه که په دې کې بیا